وأظلنا شهر السلام، ضيف يزور بكل عام، فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، د الله رب العالمین په موږ او تاسو باندې ډېر زیات نعمتونه دي، او یو غټ نعمت د الله رب العالمین د طرف نه دا دی چې موږ او تاسو ته داسې وختونه او داسې موسمونه راکلي دي چې په هغې کې موږ عبادت کوو او الله رب العالمین راله دوچن بلکې ډېر زیات اجر راکوي. لکه د رمضان په آخرو 10 شپو کې یوه شپه ده چې هغې ته لیلة القدر ویلی کېږي، او د دې لیلة القدر د شپې ډېر زیات اهمیت دی او دا ډېره اوچته شپه ده. قرآن کریم کې الله رب العالمین یو روغ صورت د لیلة القدر په حقله کې نازل کړی دی. الله رب العالمین فرمایي: ان انزلناه فی لیلة القدر، یقینا موږ دا قرآن کریم نازل کړی دی په لیلة القدر کې. وما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من 1000 شهر. دا شپه د قدر، دا لیلة القدر دا د 1000 میاشتو د عبادت نه دا بهتر ده. ګورئ محترمو، دا یوه شپه ده لیکن د 1000 میاشتو نه دا بهتره شپه ده. او حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. څوک چې په لیلة القدر کې ودرېدو د ایمان او د ثواب په نیت باندې، نو الله رب العالمین ورته مخکینی ټول ګناهونه معاف کوي، الله ورته ګناهونه بخي. محترم، دا یوه شپه ده، په دې کې ډېر زیات کوشش کول پکار دي او د دې ډېر زیات فضایل هم دي. خو زه مختصر یو څو فضایل به د هغې ذکر کړم. یو غټ فضیلت د دې شپې دا دی چې الله رب العالمین په دې شپه کې قرآن کریم نازل کړی دی. هغه قرآن چې زموږ او ستاسو لپاره د دنیا او د آخرت د کامیابۍ ذریعه ده. الله رب العالمین په دې شپه کې دا قرآن کریم نازل کړی دی. دارنګې د دې شپې فضیلت دا دی چې دا یوه شپه د 1000 میاشتو نه بهتره ده. د 1000 میاشتو نه دا یوه شپه دا بهتره ده، او دا تقریبا 4 کاله جوړیږي تقریبا. نو د چا 4 کاله عمر دی چې هغه دونه عبادت وکړي او په دې یوه شپه کې چې سړی عبادت وکړي، الله رب العالمین ورله څونه اجر ورکوي. دارنګې محترمو، د دې شپې بل فضیلت دا دی چې په دې شپه کې ملائک راکوزیږي، خیرونه راوړي، برکات راوړي او دارنګې د رحمتونو سره راکوزیږي. نو دا د دې شپې بل فضیلت دی. دارنګې بل فضیلت د دې شپې دا دی چې دا شپه د سلامتیا شپه ده، د سلامتیا شپه ده. دارنګې بل فضیلت یې دا ده چې په دې شپه کې څوک ودرېدو، الله رب العالمین ورته ټول ګناهونه معاف کوي. لکه حدیث کې تیر شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په دې شپه کې ودرېدو د ایمان د وجې نه، دا مؤمن دی او دارنګې د ثواب په نیت باندې ودرېد، الله رب العالمین ورته ټول ګناهونه معاف کوي. محترمو، هر یو کس له دا کوشش پکار دی چې په دې شپه کې عبادت وکړي او دا شپه ولټوي او دا شپه تلاش کړي. اوس دا شپه کومه شپه ده؟ په حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا شپه تاسو ولټوئ په آخرو 10 شپو کې. لیلة القدر دا په 10 آخرنو شپو کې تاسو تلاش کړئ. او بعضې روایتونو کې راغلي دي چې دا 28مه شپه ده، لیکن حافظ ابن حجر رحمه الله هغه فرمایي چې ګوره دا شپه دا منتقل کیږي. یعنی مثلا چې کله 25مه نو بل کال له کېدی شي چې 20مه، نو داسې منتقل کیږي، را منتقل کیږي. نو لہذا دا په دې 10 شپو کې د دې لټول او د دې تلاش پکار دی چې سړی دا ولټوي، دې کې کوشش وکړي او د دې تلاش وکړي او دې کې عبادت وکړي. اوس محترم عزتمندو،
د دې د پټوالي راز څه دی چې دا شپه موږ ته نه ده ښودلی شوي. د دې د پټوالي راز دا دی چې الله رب العالمین دا موږ ته ځکه نه ده ښودلی چې موږ د الله ډېر عبادت وکړو. ولې که دا یوه شپه موږ ته معلومه وي، مثلا چې موږ ته معلومه وي چې دا 50مه شپه ده، نو بیا به موږ دغه 50مه شپه کې کوشش کولی، عبادت به کولی، او دا باقي شپې به زموږ نه پاتې وي. نو دا یې زموږ نه پټه وساتله دې دپاره چې سړی به دې ټولو شپو کې ښه کوشش وکړي. الله رب العالمین خو د چا عبادت نه ضایع کوي. که یو سړی 2 رکعته نفل وکړي، الله رب العالمین ورله هغې ډېرې بدلې ورکوي. د الله سره ډېرې بدلې دي. سړی ذکر وکړي، الله ورله بدلې ورکوي. نو په دې کې راز دا دی چې دا زموږ نه پټه ساتلی شوي دې لپاره چې موږ د دې ټولو شپو کې دا وګورو او د دې تلاش وکړو. دارنګې محترمو، د دې شپې خلک څه علامات ذکر کوي، لیکن ځینې خلک داسې علامات ذکر کوي چې د هغې ثبوت نشته دی. قرآن او په حدیث کې د هغې ثبوت نشته دی. او ځینې علامات داسې دي چې هغه په حدیثو کې راغلي. لکه یو حدیث کې راغلي چې دا شپه د لیلة القدر د شپې علامه دا ده چې د دې د سبا کم نمر چې راخیږي نو د هغې شعاګانې نه وي، او دا داسې د تال په شان د پلیټ په شان باندې. دارنګه بل حدیث کې دا هم راغلی دي چې دا شپه داسې معتدله شپه وي، نه پکې یخني او دارنګې نه پکې ګرمي، او په سبا کې چې نمر راخیږي نو دا داسې کمزورې غوندې کي، دا سرخي داسې کمزوري. نو دا علامې داسې په حدیثو کې راغلي. او ځینې خلک ځینې علامات ذکر کوي، لیکن د هغې څه ثبوت نشته دی. مثلا ځینې خلک دا وایي چې په دې کې دا ونې راښکته کېږي ځمکې ته، او دارنګې اوبه پکې خوږي، او دارنګې سپي پکې نه غاپي، او خرم پکې اوازونه نه کوي، او دارنګې ملایک راکوزیږي او په خلکو باندې سلامونه کوي. نو د دې علامو څه ثبوت نشته دی. الغرض محترمو، دا شپه ډېره اوچته شپه ده، او په دې کې عبادت دا پکار دی، د دې لټون پکار دی. او دا د الله رب العالمین د طرف نه په موږ او تاسو باندې یو غټ نعمت دی. ځکه دا یوه شپه ده، لیکن د 1000 میاشتو نه الله رب العالمین دا بهتره ګرځولې او دا یې غوره ګرځولې. او موږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې تاسو دا ولټوئ، په دې 10 شپو کې ولټوئ، وی ګورئ. یعنې داسې به یو سړی نه کوي چې بس ځان دې غافله کړي، نه، د دې لټول پکار دي، په دې کې کوشش پکار دی. د مؤمنانو مور عایشه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي، و ای د الله پیغمبره، که چېرته ماته دا پته ولګي چې دا د قدر شپه ده نو زه به پکې څه یم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا پکې ویوه چې اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. یا الله ته عفو کوونکی ذاتي او ته عفو خوښې، ما ته معافي وکړه. نو ګوره د دې لټول پکار دي، په دې کې عبادت پکار دی، په دې کې منځونه پکار دي، نوافل پکې پکار دي، د قرآن کریم تلاوت او دارنګې دعاګانې غوښتل په دې شپه کې دا ضروري دی او دا پکار دي. الله رب العالمین موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې موږ په دې شپه کې کوشش وکړو او الله رب العالمین عبادت وکړو، او دارنګې کوشش وکړو الله رب العالمین ته دا توفیق راکړي چې دا شپه موږ ولټو، د دې تلاش وکړو، او الله رب العالمین دې راته د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین. وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام، فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام، في الكون ينحسر الظلام، ونفوسنا